دا د پلار یو ډېره لویه دیني جذبه وي چې خپل بچی مدرسه کې داخل کی. دا د مور ډېره لویه دیني جذبه وي چې خپل ماشوم د خپلې غېږې نه لرې کي، مدرسې ته یې ولیږي. مور ده، د خوراک په وخت کې چې نور بچي ورته په دسترخوان کینی، نو دا طالب جان بچی چې په مدرسه کې اوسیږي دا د مور ته ډېر ور یادیږي. په باران کې د زړه نه وځي، په سرو غرمو کې د زړه نه وځي. مور سره دا فکر وي د نورو بچو خو مې زما د لاسو توده ډوډۍ وخوړله، هغه طالب جان بچی به د چا په اوره د چا په کوڅه کې وظیفه غواړي، چا به رټلی، چا به سپک کړی، چا به شړلی، په یخو اوبو باندې به یې اودس کړی. نورو بچو له استري کړي جامې ما میخ ته هنګر ته ورچولي، خپلې کپړې راوالي واغوندي. طالب جان ماشوم په ماشومو لاسو په د یخه یخنۍ کې په دې ماشوموالي کې خپلې کپړې په خپله انځي. خو د دې مور د نننۍ ورځې ته انتظار وي، یو ورځ به الله راولي زما د دا دومره جدایي او زما دا دومره تکلیف برداشت کول دا به رنګ راوړي. زه چې په هر مانځه پسې الله تعالی اوچتومه ربه یو ماشوم مې قرآن ته کښېنولی دی مدرسه کې، الله حافظ ترنه جوړ کا. دا دعاګانې به رنګ راوړي. مور د دې ورځې په انتظار وي زما بچی به راځي، سپینه پګړۍ به یې په سر کړي، په غاړه کې به یې د قرآن پاک د خوشحالۍ هار ورچولی او ما ته به څوک زیری راوړي. زه به په وره کې ورته ولاړه یم چې نن به حافظ قرآن زوی په تندي باندې ښکلومه. الله د ډېرو میندو د زړونو ارمانونه په مدرسو باندې پوره کړل. الله د ډېرو دیندارو پلارانو د زړونو ارمانونه په مدرسو باندې پوره کړل. الحمدلله. کوم پلار چې وایي زما بچی د حافظ جوړ شي ارمان به ورله مدرسه پوره کوي انشاءالله. کوم پلار چې وایي زما بچی د عالم دین جوړ شي نو ارمان به ورله مدرسه پوره کوي انشاءالله. کوم پلار چې وایي زما بچی د دیندار جوړ شي، نیک عمل او صالح دی لوی شي، د سره کو پیسې شته او کو نشته دی، د سره دولت شته او کو نشته دی، مدرسه د چا بینک بیلنس ته نه ګوري، مدرسه د چا خاندان او نسب ته نه ګوري، مدرسه د چا عهدې ته او لالچ ته نه ګوري. خپل ماشوم بچی ورته راولېږه، د خان بچی، د ملک بچی، د سرکاري ملازم بچی، د پولیسو بچی، د فوجي بچی، او په روډ باندې د یو ریډیبان د یو ریډۍ لګونکي بچی د یو استاد نه به قرآن یادوي، یو قسم نصاب به وي، په یو صف کې به مانځه ته ودرېږي، په یو دسترخوان به ډوډۍ خوري، په یو شان کمرو کې به رهایش اختیاري. د غریب او د مالدار ترمنځ کو د پاکستان په چوکاټ کې مساوات قائم شوی دی، امتیاز ختم شوی دی. الحمدلله. زه فخر سره دا خبره کوم دا زما د دین د مدرسې چاردیواری ختم کړی دی. معاشرې خو زما بچی تقسیم کو، معاشرې خو زما بچی په عصري تعلیمي ادارو کې د غریب بچی به په سرکاري سکول کې سبق وایي، د میډل کلاس طبقې بچی به په د کلي په پبلک سکول کې سبق وایي، او بیا چې ښه مالدار وي نو د هغې بچی به چېرته د مردان او د پېښور او د ابتبار د هغې په هغه ایلیټ کلاس سکولونو کې سبق وایي. خو زه فخر سره دا خبره کومه دا بچي چې ټول په ټوله دا د سرکاري سکول بچی، دا د پبلک سکول بچی، دا د ایلیټ کلاس والا ماشوم، دا چې کله ماسپښین کور ته راشي نو سحر نه ماسپښینه پورې معاشرې زما بچی په غریب او په مالدار کې تقسیم کړو. مدرسې بیا په یو صف باندې په یو ټاټ باندې یو استاد ته د قرآن کریم د زده کړې لپاره راجمع کړي. بچو راځئ، مدرسه د هر چا ده. مونږ ته خلک وایي مونږ مدرسه قومي دارې ته راولو، مونږ وایو مدرسه د مخکې نه په قومي داره کې شامله ده. په مدرسه کې د قوم د هر فرد یو روپۍ چنده شامله ده. قومي داره ته نور څه ته وې؟ دا مدرسه د دې قوم ده، دا جذبه د دې قوم ده.
کو زما په قوم کې دینی جذبه نه وي، په پاکستان کې به یو مدرسه، یو جماعت، یو تبلیغي مرکز نه جوړ شوی. دا په زمیدارو کې د الله د دین سره مینه پرته ده، دا په تاجرانو کې د الله د دین سره مینه پرته ده. هغه د خپل حلال کمایې پیسې راخلي او مدرسې ته رالیږي، په زړه کې یو جذبه وي، یو آرزو وي. نن د دې مدرسې سره د تعاون کوونکو ورونو زړونه الله خوشاله کړل. ستاسو په پیسو باندې د قوم بچي هغه حافظان جوړ شو، الحمدلله. ستاسو پیسہ مولانا صاحب ضایع کړي نه ده، حافظ صاحب ضایع کړي نه ده، ستاسو بچي مونږ نه دی ضایع کړي. تاسو مونږ له خالي سینه رالیږلو او مونږ نن د حافظ قرآن په شکل کې د قرآن نه ډکه سینه تاسو ته درلیږو. تاسو شړې ژبې مونږ ته رالیږلې وې، مونږ د قرآن کریم په نور باندې منورې ژبې ستاسو کورونو ته درلیږو. پلار به یا موز کړی او یا به یې نه و کړی، خو بچی چې په مدرسه کې او د مانځه وخت شوی دی، نو بچی الحمدلله باوضو په مسجد کې، په جماعت کې، په تکبیر اولا سره ما په با جماعت مانځه سره ودرولې، الحمدلله.